أحببنا أن ننزل منها عددا. لكن بدأ حكومة جسدية الزمن بين أحاديثنا يشمع أحاديث يستشمع أحاديث ذلك يكون صفة لما سكتنا عنه جدا على مشي لما دخل في الروايات سكتنا عنه جنوب الشيء هو نتذكركم أنا خبر أمي في سوالات لازمين لكن ليوصول شمار أحاديث تذكركم حديث ومسلسل إسناد ذكر دراويل مرويان موسى استماع ملاقات يقيني دراويل مرويان موسى ما بين ملاقات ومعلوم دي أو غير دراويل دابا أو رواية دابا مسند وملاقات يقيني نمعلوم شوى جمعه معاصرة باني أو إمكان للبابان بالاكتفاء شبيه دراوی مریانو کو مابین ثبوت سماع او دراوی مریانو کو مابین ثبوت لقاء داري ثبوت لقاء ثبوت سماع بنوي نفس کو محاصرت و اکتفاء شی نو اخر پر امام مسلم رحمه الله یوسو مثالنا داري نو دوی منها بعض دې اخبارنا دې احاديثنا هغه وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع السائغ وهما من أدرك الجاهلية. دا أبو عثمان النهدي. أبو عثمان النهدي الذي فن عبد الرحمن بن مل يا مجنون. أو دا أبو رافع السائغ الذي فن نفع بدني. دا ثابت دا أبي ثابت ہوئی کہ کله د ابو رافع دا غلام چې کله د آزاد شو آزاد شو نو موږ څنګه یې خلق شاجي چې غلام مو آزاد او دی جاي چا تاسو نه په نو ورځي ځکه چې په مخ کې غلام او غلامي نه بعد آزاد شي کله چې آزاد شي نه او شاله او ته آزاد شي نو په شدا ور ویجار نه کوي كان لي أجران دينا محكمة لطارقو أرجون أجر تخدمت أغمان أخرى نجدي وجنة الجار ثم رب يكسر يو أجر ثواب أغسى جنان داتوار من دارت بإذن أدرك الجاهلية دي بندر زمانة الجاهلية الجاهلية زمانة بندر معنى دادا چدا دوار سجيو بنبي السلام د بعثتنا مخکې جاهلیت مخکې د بعثت پیغمبر اسلام حدیث کې او دې زمانه د جاهلیت څخه ویل کېږي لکه سره په جهالت هم ځکه د دې جهالتونه په دې کې ډېر بیا او دې نه پټ جهالت بلنو چې په خپل لاس باندې د جوړ کولو خدایان مرګانه د قانون او د لوکنا او د لرګینه به معبودات جوړو د غیر عبادت د خپل دینه په جهالت او دینه په جهالت نو چې د دې وجه نه دې ته پرېږه څو ورته دی بچو ته په قرآن څو ورته دا بچو په فائدې څو په فائدې د دې وجه نه د دې وجه نه اولاد به وجله اولاد به مرتبه دا جاهلان کافران چې دا ټول څوټه خاندان وو دا ټول خاندان ولا دا جاهلان کافران ورته دا ټول کافرانو د عقیده او د اهل جاهلیت دا د ټول خاندان زمون هغه دا ویل چې بچی ډیر شي د دې پالنه کوي د دې قرآن د دې رزق دا به د کوم نه چې بچی هغه ته واچي لکه بچی په بدلا ټول خاندان ته جوړو او دې نه په جهالت چې لوګانی هغه ورار چې د بندي کې په مکه باندې راوړي نو دغه دې خپل دا سوچ په کې موږ ته پیدا شي چا پیدا کړی چا نه پیدا شي چې ځانانه دې یو په دې کې څنګه پیدا کړي د دې دنیا دا چلش څنګه دي دا مخلوقات دا نبی رسول الله امت دا آدم علیه السلام دا بچی دا څنګه لري خدا ته دې هغه جهالت دی وجه نه دې زمانه د جاهلیت دا دی
او دا دوار وصحب اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جدی دوار ملاقات ملگتیا شوی دی نبی اسلام صحابہ سرا من البدرین دبدرین سرا وحلم مجرا حلم معیش جر راکاگا درجہ پا درجہ باندرادا دبدرین نسی صحابہ سرا نوعید نسی صحابہ سرا بید دی ملاقاتون شوی دی ابن عمباروی حلم مجرا مناصیرو و تمحلو فی سیرکم حضی مدد کوئی او غورو تاسی مدد کوئی درجہ پا درجہ بانے راسو دی گئی درجہ پا درجہ بانے کترازی جرو جرا مدا جرن دا منصوب حلل مصدریت دے جرو جرا نراکاگا ریشا راکاگا پراکاگل سرا ناکان کسی بدرین لنز صحابہ یعنی لنز مرتبی والا لطی سرط مراکاتنا جاگشن صحابو صرف ملاقات ونقضا عنهم الاخبار او دې ورنه کړی د صحابو نه احادیث حتى تذكري نزل شديد الرسل الى مثل ابي هريره ومثل ابو هريره وابن عمر او عبد الله بن عمر رضي الله عنه الصحابه الكرام ذكروا وذويهما يا ذي مثل امثال وصلا ذوي یا دې امثال لا وخلا و ذویهما یا دې امثال اگر وخلا اوس وګوره صحابه سره تو صحابه کې بدین سره لته صحابه سره دا ګورې راوندې صحابي سره چې زیات راغلی عبد الله بن عمر چې زیات راغلی دې صحابه سره ملاقات شوه او قد اسند كل واحد منهما فتاكي ترى نقل غړي هر واحد دې دوړنا ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اليوم حديث الله ابي دوړ النبي صلى الله عليه وسلم نے حدیث نقل کړي نه دوړ نقل کړي ابي عثمان چې کوم حدیث نقل کړي هغه حدیث هغه نو أغوي كان رجل لا أعلم أحدا أقعد بيتا من المسجد يوسريو ما تيوسن معلومة له كذا غير يقول في سمرة الزمان الذي كذا فرص حقيقه لزمان الزمان پیغمبر علیہ السلام آخر متعلقی اعطاك الله محتسب اللہ تبارک و تعالی تاسو هغه اجر درکې چې کوم څه طلب د اجر او ثواب معنا تاسو ادا کړئ تاسو ثواب دا ډېر زیات او تاسو اجر ډېر ځکه کول د جمعه نه لري نه چې کول د جمعه نه لري نه څومره چې لري وي ثواب دی څومره چې مدرسې ته لري نه راځي لري جمعه نه راځي او څومره بدل ډېر کې نو ثواب دی لا اعلم احدا اقعد بيتا من المسجد همدارنګه حدیث ابو رافع هغه دا حدیث دی چې نبی صلی الله علیه وسلم اعتکاف کول په 10 اواخر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اعتکاف وکړ نبی صلی الله علیه وسلم د یو کال رمضان مبارک اخري لسر دی نبی صلی الله علیه وسلم اعتکاف او یو ځل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه سفر درا اعتکاف نه کوي کله چې روان کان اعتکاف راغې نو پیغمبر اسلام اعتکاف 20 یوم نبی اسلام شهر د اعتکاف دا روایت امام ابو داود نقل کړی چې پیغمبر اسلام شهر د هغه اعتکاف کو دا حدیث ابو رافع نقل وسطورا لم نسمع في روايه بعينها من دا اولدي په یو روایت کې معلوم انهما عاينا أبين جدا أبو عثمان نهري أبو رافع عبد الرحمن ابن من أو دانوفي جدي أو أنهما لدوال عاينا أبين جدي دوال يدل شانر أبين لرا أو سمعا يدي دوال أوردني منه أبين شيئا يوشي لرا دامن كمالو مانا دا جدي ملاقات أبين لرا يا أبين بدل حديث مسند دے متصل حدیث سے مسند حدیث نقل کړي او دا معلومه نه ده چې دې ملاقات د ابي سره شوی او شوی راوی مرویان هو کومه دي
ثبوت سما ثبوت لقاء معلوم نه ده او به روایت مسند دا نقل شوی وأسند أبو عمرو الشيباني وهو ممن أدرك الجاهلية وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اسناد کړي اسناد کړي نبی صلی الله علیه وسلم حالت اسناد کړي روایت په عن سره نقل شوی سمعتو یا حدثني سره نه نقل شوی راوی مرویانو کومه بیت کې ملاقات معلوم نه دی او بهم روایت مسند دی روایت دا مسند دی فعن سره دی لیکن چا دا تفتیش تلاش نه دی کړی چې دلته راوی مرویانو کومه بیت کې ملاقات شوی کنه شوی او معاصرت دی دلته محض معاصرت او امکان للقاده او محض معاصرت امکان للقابه اکتفا دا شوی دا نو الاستماع او لقاء دا په دې سره ثابته نه ده چې ته پرېوت کې دانه دی راوړي نمنګ اورېدلې دي چې دلته د دې راوي مرویانو په مابین کې د ملاقات دا شی واسنده اسناد کړه ابو عمرو شیبانی وهو دا ابو عمرو شیبانی من دا قضیه خلقونه دي ادرک الجاهلیت چې دې مندري زمانه د جاهلیت او قانون لا فی زمانه نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه د پیغمبر علیه السلام کې رجلا دا سړیو معنا دا سوبینو دا ماشوم نو یدار واخلا دا ابو عمرو شیبانی دې فن سعد ابن ایاس دا دې دار واخلا یا ابو معمر عبد الله ابن صخبر تر واخلا ابو معمر عبد الله ابن صخبر دار واخلا كل واحد منهما هر یو د دوالنا روایت نقل عن ابي مسعود الانصاريه دا ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نے خبرين دو احاديث لیکن ابي مسعود الانصاري سره لقاء مع دين سره ثابت نه چې دې ابو عمرو او د عبد الله بن صخبرتا دې ملاقات د ابو مسعود الانصاري سره دا شی دا لقاء سماع په دلیل سره ثابت نه ده امام مسلم محض معاصرت ده امکان چې لقاء ده باندې باندې اکتفا شوی ده چا تفصیل تلاش نه دی کړی چې آیا د تراویح مرویانو کومه بین ملاقات شوی کړل شي سماع شوی کړل شي باندې اکتفا دا شوی او دې نقل کړی دي چې دو احادیث دا نقل کړی دي دو احادیث هغه حدیث د ابو عمرو شیبانی هغه روایت راغلی د ابي مسعود نه هغه دا حدیث دی المستشار مؤتمن چا مشوره عقلی هغه مؤتمن وي نو باید دا چې هغه صحیح مشوره وکړي صحیح مشوره وکړي او ورته چې نیک مشوره ورته چې دا کار کوم لا نه کار کوم آیا دا مشوره غلطه مشوره دا بنو صحیح مشوره وکړي تاره سره مشوره اخلي یار سبق شروع وي زه بهر دورا کوم دا سبق کده کدا بهر کړ یمړه اول چې دینو تو عام دې کلام اول خوراک دې نون دې او به عبادت دې سبق دې سکه بهر کلام کینا دا معاملې ده یو ورځ ټول کال دې بیا په قرار باندې لاس نو دا غلطه مشوره او صحیح مشوره چې ورته نو ورته وې ګوره دا احادیث دي احادیث کې اتصال سند دی ته یو حدیث د نلار اخذ بالار نو کار دې خراب شو لاړې حدیث دې مرسل شو انقطاع په راځي انا یو حدیث به پرې دینا دا هغه صحیح مشوره المستشار مؤتمن حدیث د چا د ابي عمرو هغه روایت راغلی هغه د پیغمبر علیه السلام فرمایي لا تجزئ صلاه هغه مونږ نه کافي دي چاغه کې سړې پر وګو کې خپل شاه هغه سیده نه کوم ایون دا موږ کافي کېږي نه دا موږ ناقص دي چې رکوع کې خپل بنا برابر نه امام ابو داود ترمذی کې صحیح ټول دا روایت دا نقل کړی نو اسناد اسناد کړي نه نبی صلی الله علیه وسلم دا عبید ابن عمر د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها چې زوج النبي صلی الله علیه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم د پیغمبر اسلام نقل کړي حدیث یو حدیث او دې نبی اسلام حدیث نقل کړي او هغه حدیث چې ام سلمہ نقل کړي هغه حدیث دا دی وما ځان سره وې
چې کله ابو سلمہ مړ شو نو ما ویل غریب فی ارض غریبه ابو سلمہ مسافر او د سفر په حالت کې مړ شو او مسافر د خپل کور نه بهر مړ شو نو ما ویل افقین بقاء يتحدث عنه لبجارما او دا تجارت وکړو چې خبرې کوي هر څوک مړي باندې جاړي په جړا دي ته وي ام سلمہ کوم جړا په پر دې جړا وي نو دا داسې جاړي داسې جاړه طالبان کوم جنازې دي دا په خوا نو هغه 1500 روپۍ هغه ورته ویډیو ښکاره ورکړي نو لار کې روان د مړي نوم په څه ځای مرشي یو بل ته وي چې موږ ارسله د اوس په دې په خیر ولې زمړې ما ګندر مړې خدای مې دې څنګه مړې چې 1500 روپۍ نو هغه وي او ابداوي ام سلمہ ما ویلي چې زه جړا کوم خو راته جړا وکوم خلکو چې ځان نه جړا دې ته جړا و چې خلک زما خبرې چې دې ته جړا وي دا حدیث نقل کړی دی نفس معاصر دی اسناد پر نبی اسلام حالا پروین فعن نقل دی سمیتو حدثنی در نقل نده محض معاصرت بان انتفاع شوی ده و امکان اللقاء بان انتفاع شوی ده ثبوت سماع ثبوت لقاء بان دلیل نشتا او بالعبورا دا زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا وعبید او ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دوی دا عبید ابن عمیر دا د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې پیدا شو عبید ابن عمیر ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د دې پیدایش دا شو واسند قیس بن ابي حازم او اسناد کړي نبی صلی الله علیه وسلم دا قیس بن ابي حازم حالت کې ذکر وعن نقل سمعتو يحدثني سر نقل شوی نه دی وقد ادرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم دې نبی صلی الله علیه وسلم زمانه مثل صحابي دی عن امر النقل عن ابي مسعود ده ابي مسعود هو الانصاري وهو انصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل کوي د نبی صلی الله علیه وسلم ثلاثه اخبار دري احاديث دا نقل کوي دري احاديث نو دا نقل کوي دا وګوره نو دا قیس روایت نقل کوي د اسناد کړه د نبی سلام عن سر نقل سمعتو حدثني مشتري او بهم نفس معاصرت ده او امکان لقاء دري احاديث ده یو حدیث دا د نبی سلام الايمان ها هنا وان القصر وغلظ القلوب الفتادي نبی سلام ایمان ها هنا یمن طرف اشاره نبی سلام چې ایمان په یمن کې او سخواله د درونو دا په فدادین کې سخواله درونو دا حدیث درتراوی فدادین جمع د فداد دا ویل کېږي هغه بوخانو ته هغه ویو ته جاغي باندې سره تر کروندل نو جمهور اهل لغت دی وی چې دا د فدید نه دی فدید شدید الصوت ته ویل کېږي سخت आवाज دی دا هغه کسان دي چې د دې کار دالې چې دې بوخانو اصلو ویانو باندې او کارونه کوي بیا په کارونه کې چې سستی کوي هغه په حضور اواز کې خبره چې غوې باندې وایي دې تفدید مدار پیدا کوي مدار روان دي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سنت څخه ذکر چې سړی خراب سے تمام روان خرل کې نیولې یا د وایي د پی نیولې هغه درستوي ذکر وایي خره یو بل وایي ولکه وایي جکا یو بل سره باندې کې جوړونه کې یو بل باندې خرل کې یو بل کارونه ما خره یو بل مشل یو بل ویني هغه دې ورونه ستاسو دا کوم کله چې د خروج او شاته روان دي نبی له تنوي د دې سره ستاسو ځکه نرمواله نه دا په دې کې زړه سخت او بل حدیث هغه دا نبی له سلام فرمایي الشمس والقمر لا يصفان لموت مر او سپوږمۍ د چا د مرګ د وجه نه کې تغیر نه لري د چا د مرګ د وجه نه تورېږي نه مر او سپوږمۍ دا د الله په قدرت دی الله د قدرت نشانی دي چې صفاوي کله د ګناهونو اثرات د ګناهونو اثر د وجه نه په دې کې توبه راځي د چا د مرګ د وجه نه په دې کې توبه دا نه راځي
او بل حدیث نو هغه دار چې دا روایت امام بخاری مسلم دوار نقل کړی ویل سنوي لا اقاد ادرك الصلاه مما يطول بنا فلان دا امام بخاری ذکر کړی او امام مسلم کې بدارې شي وسطور دا حدیث نقل شوی اسناد نبی صلی الله علیه وسلم ته شوی لیکن دا پکې نشته چې دغه ثبوت د سماع راغلی سمعتو حدثني مصطفى عن فرغ والسؤال داري چې کله د احاديث الثلاثه ودې کې شرط بخاری دا خو امام بخاری ذکر کړی دا درې وړه راغلی امام بخاری په خپل صحیح کې دا ولې ذکر کړی موږ جواب کوو چې نور سندونه چې وګوري نو خود په خپل هغه دا حاصلې ذکر په بل سند کې قیس بن حازم سمعت ابا مسعود باندې تصریح کړی او د دې سماع کم از کم مره واحده ثابته نو کې امام بخاری شرط موجود دی بل دې کې تصریح سماع باندې شوی دا نو شرط موجود دی چې امام بخاری دا وایي چې دلته ثبوت سماع د قاصر جمله دا یو ځل یا اگر مره واحده ومره واحده شرط موجود سمعت ابا مسعود په یو روایت وی نو دا ټول نو روایت په دې باندې قیاس کړی دي چې کوم سماع دا سره واسند اسناد کړه عبدالرحمن ابن ابي ليلى وقد حفظا فتحقيق سردي حفظ عمر فقط اورد الى نونا حديث وصاحب علي علي كرم الله تعالى وسلم منغري او دروي نقل کړی ده انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم د پیغمبر علیه الصلاه والسلام حدیثا دی حدیث نو دا نقل کړی دی وګوره دلته عبدالرحمن ابن ابي ليلى عبدالرحمن ابن ابي ليلى د انس رضی الله عنه دا حدیث دا نقل کړی دی نو هغه حدیث دا چې ابو طلحه امر وکړ مسلم ته اصنعي طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم ته تیار د امام مسلم دا روایت دا نقل کړی دی او بیا راځي دا غره عن سره نقل دلته سمعتو نشتا حدثني نشتا په امکان باندې اتفاق دا شی واسند ربيع بن حراش او اسناد کړی دی ربيع بن حراش نبی صلی الله علیه وسلم ته حالا عن سره نقل دی سمعتو حدثني سره نقل نه دی لقاء سماع چې دا معلومه نه ده نبی صلی الله علیه وسلم نقل کړی حدیث نو دی نقل کړی دی حدیثین دو احادیث نقل کړی دی هغه دو احادیث هغه یو حدیث هغه د عمران راغلی نو دې اوس وګور دا ربيع بن حراش د عمران بن حسین نه هغه د نبی صلی الله علیه وسلم نو نقل کړی دو احادیث او بل وعن ابي بکرتا دا ربيع بن حراش دې نقل کړی د ابي بکرتا عن النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه حدیث یو حدیث لرا او بل امام مسلم وی وقد سمع فتاقيسر اوریدلی ربعي من علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب وروى عنه او روایت کې چانه علي بن ابي طالب نه اغه نه روایت ذکر کړي اغه نه روایت هغه ذکر کړي وذور دلته حدیث هغه چې کوم نقل شوی نو هغه یو روایت دار کان یقوب الحديث نقل شوی چې هغه راغلی په اسلام د حسین کې د عمران د والد دا غي متعلق یو حدیث راغلی بهغه حدیث کې کان عبد المطلب خيرا لقومك منك دا عبد بن حمید هم روایت نقل کړی امام نسائی نقل کړی دی او بل حدیث چې نقل شوی د اعطينا رايه رجلا يحب الله خيبر مقوا نبی صلی الله علیه وسلم اویل دا جنډه به هغه کس ته ورکو چې الله د پیغمبر خوښي امام نسائی کو سنن کې خپل روایت دا نقل کړی او هغه روایت چې ربيع بن حراش د ابو بکر څخه نقل کړی هغه دا روایت دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا المسلمان حمل احدهم على فيه سلاحا وهو على جف جهنم چې یو مسلمان بل باندې اسلحه پورته کړي دې ځان د کنارې د جهنم ته ورسوي د کنارې د جهنم ته ځان برابر نو قریب دې چې دا جهنم ته داخلي ودا روایت نقل کړی د چانه د ابو بکر څخه ابو بکر خپل نفع بن حارث بن کلدته ده د نفع نه روایت نقل کړی نو دا
اوس روایت نقل شوی دی او درې احادیث راغلي ثبوت د سماع ثبوت د لقاء باندې دلیل نشته دی نفس معاصرت باندې اکتفا شوی امکان اللقاء هغه باندې اکتفا دا شوی دی نو او د دې ابو بکر ته نروي نقل کړي خپل نومینو پیو دا ابي بکر ته دا کونیا دې ابو بکر ته ځکه کېوا ځکه دا د طائف د حسن العين پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ځوان په باندې را او دا ځوان په باندې را نه ځکه دې ابو بکر ته چې دا د هغه سړي پلار چې دا ابو بکر ته وته چې ځوان په باندې راغلی او چې کله د جنگ جمل جنگ وشو او مقابله وشو هغه د یو فريق سره کی سوانه مسله او جنگ ونه کړه ځان جدا کړ ویل سره جنگ کومه دغه د مسلمانانو خپل په مابین کې دا جنگ نه ویل سره جنگ کوم واسند او اسناد کړي نبی رسول الله د نافع بن جبير ابن مطعم عن ابي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يو حديث نقل کړي دی دا حدیث دا دی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیحسن جاره سوچ په الله باندې ایمان لري او په آخرت باندې جار غوړي سره هغه سره احسان کله کور غوندې وي هغه سره کا کله ناستي غوندې نو هغه سره احسان کا او کله لارې ملګری دی هغه سره احسان کا عام معنا ته مراد و دې حدیث کې اتفاق شوی ده دا په سمعتو باندې شوی ده سمعتو نشتا حدثني نشتا روایت په عن سره نقل له اتفاق نفس معاصرت باندې دا شوی دی حدیث دا نقل کړی دی او نو د چانا جبې د نافع ابن جبیر ابن مطعم هغه بروتی د ابي شريح خزاعي د دې خپل نوم خویلد ابن عمرو یا عبد الرحمن یا عمرو ابن خویلد دې نوم یا هاني ابن عمرو یا كعب دې نوم راغلی دی کنیت واسند او اسناد کړی دی نعمان ابن ابي عياش ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ثلاثه احاديث درې احاديث نقل کړی دي عن النبي صلى الله عليه وسلم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه نو درې احاديث دا نقل کړی نو اوس په دې صدا یو سوال چې دا د ابن حراش حدیث دا امام بخاری نقل کړی د ابو بکر ته امام بخاری ذکر کړی په مستندات متعدد طرقو باندې اوس سماع او ملاقات سره د ابو بکر ته ثابت نه چې ثابت نه دی امام بخاری دا روایت ولې نقل کړي امام بخاری رحمه الله شرط کې موجود نه دی باید دا روایت دا ولې نقل کړي نو موږ امام بخاری دا تعلیقا ذکر کړی اصول کې ذکر کړی نه دی او شرط په اصول کې دی یعنی په تعلیقاتو کې د شرایط پابندي دا لازم نه ده دا ثبوت د لقاء شرط پابندي دی باندې هم مشته دی ځکه امام بخاری کا تعلیقات د دې شروط پابندي کوي دا په اصول کې کوي او امام بخاری د شروط پابندي دا په تعلیقاتو کې په شواهدو کې متابعاتو کې نه کوي دا غي پابند نه دي ځکه دا روایت دا نقل کوي وګوره اسناد کړه نعمان بن ابي عياش د چان ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ثلاثه احاديث دري احاديث نقل کړي عن النبي صلى الله عليه وسلم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نا اول حدیث دار چې چا د الله تعالی یو جوړی ولا باعد الله وجه من النار 70 خريفا چې چا د الله تعالی یو جوړی ولا نو الله او یا قال د جهنم نه لري او یا قال بل انسان دا جهنم نه لري دویم حدیث دا ده په جنت کې یوونه یسیر راکب فی ظلها یو سړی به سوري او د جنت د ونه نه روان یو میاش منزل وکي خود د ونه لا سوري قطه کوله نشي دومره غټونه دا دویم حدیث دی دریم حدیث دا یو اول حدیث را روان دی ابي عياش د ابو سعيد الخدري رضی الله عنه هغه روایت نقل کړي چې ادنا اهل جنت ته الله مرتبه ورکړي نو انسان وای چې الله به دغه مخ د جنت طرف سواړي جنت پر امام مسلم د حدیث نقل کړي او حدیث دی هغه ته وای تا سره وسوال کې یا الله دې جهنم نه وباس او نور اسم نه وایي جهنم نه وباسي
وی الله جنت سره مخ واړي چې مخ واړي نو بیا وی الله تعالی د جنت ته بل نږدې چې نږدې شي نور هیڅ نه غواړم دی وی الله جنت دروازې ته مې بوځي نور هیڅ هم نه غواړم جنت دروازې ته لاړ شي جنت دروازه کې دننه د جنتیانو د خوشحالي د جنتیانو د مستی د منډې دا چې دین اوویني خوشحالي ویني یا الله جنت دروازه را کولا ته نور څه نه غواړم چې جنت دروازه کولاو شي نو به بداوي الله تبارک وتعالى دا ختم په نعمتونو کې او موږ دلته یو ستا دربار کې څه کم راځي په دې جنت موږ ورته کړه بس دا لاړ اخر ځان جنت ته داخل کی نو الله به ورته وایي چې ستا د دې دنیا لس مثل لس چند ستا د بار په جنت کې دنیا کې څه لس چند کوم د غټ بادشاہ ملک او بادشاہي و هغه لس چند به تاسو ملایي نو دا هغه اوږد حدیث دی امام مسلم ذکر کړی دا حدیث راځي دا درې حدیث دا او اور واسند اسناد کړه نبی صلی الله علیه وسلم ته عطا یزید الیسی د تمیم دارین عن النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثا یو حدیث هغه حدیث لنډه او مقصد او مطلب دی الدین النصیحه دین خیر خواهی ده به نبی صلی الله علیه وسلم تاسو لمن یا رسول الله ولله ولرسوله ولکتابه ولأئمة المسلمين ولعامة المسلمين مختصر حدیث ہے خدای کی بحث روان واسند اسناد کړه سليمان بن يسار درافع بن خدیجه عن النبي صلى الله عليه وسلم د پیغمبر علیه السلام حدیث لرا یو حدیث او درته د تمیم د تمیم داری دا روایت د نبی صلی الله علیه وسلم نقل کړي د تمیم داری قبل دا په کابل کې د افغانستان کې تمیم داری یو بل صحابي دی او د داری ذکر ویل کېږي په دې کې اختلاف یا نسبت ډېر ته شوی دی نو دا تمیم د اسلام نه مخکې نصرانی هغه یو ډیره و هغه کې به وسیله د الله تبارک وتعالى عبادت هغه د اسلام نه نو ذکر دې داری دا ویل کېږي او یا داری ذکر وي دا نسبت نکونو ته شوی دار ابن خانه دا نکو نو هغه د نسبت شوی د تمیم داری دا ورته ویل کېږي نو کداوی اسناد کړه دې سليمان بن يسار درافع بن خدیجه عن النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه نقل کړه د چالرا یو حدیث سليمان بن يسار دا نقل کړه حدیث د محاقله دی چې آیا کرونده څنګه ده فش لقانی کول او پټی کړل دا څنګه جایز دي که جایز نه اختلاف دار روان واسند اسناد کړه نبی رسول الله والسلام کا همدارنګه حدیث په ان نقل شوی سمیتو حدثني سرن نه نقل شوی کما بین راوی مریانو کې سما ملاقات یقیني نه دي اسناد کړه نبی رسول الله والسلام کا دا نبی رسول الله ته اسناد کړه پیغمبر اسلام کو حمید بن عبد الرحمن حمیری دا ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث لرا دا احاديث یو دار افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم در رمضان نوسته بهترین روزه د محرم د میاشتې ده وافضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل د فرض نوسته بهترین مونږ شپې مونږ ریا نه خالی وي یوازې الله تعالی د انفرادي حالت وي نوم نمایش او ریا دا په کې نوي دا روایت څخه کړي دا نقل کړي لري نو امام مسلم رحمه الله وی فكل هؤلاء التابعين امام مسلم رحمه الله وی نو مخکې په باندې رد وکړو دې نه غرض اعاده چا کې دې نه اخر پورې اعاده رد په دې قائل باندې چې دې اختراع د قول کړي دا قول فاسد دی او په دې باندې او تند سلفو دا قول نه کړي او ضرورت زیادت درت ته نشته دي امارت وکړو او ډیر رد دی باندې نکوم دا ډیر رد نه کوي وی رد می وکړو او ډیر رد دی باندې نکوم ځکه که زیات رد کوما نو د دې دا قول ډیر مختلفشان معلومیږي ورته دا ډیر اهتمام والا قول دی د امام مسلم رحمه الله دومره کلک مضبوط او زیات رد دی باندې
نه زیارت په باندې نه کوم بلکې ځکه اهتمام د شان د قول معلومیږي پام دې باندې کفایت کوم چې دا څومره رات می په باندې کوم دا کفایت کوم ګوره وته امام مسلم وی فكل هؤلاء التابعين دا ټول چې مالک کو فكل هؤلاء ټول دغه تابعین دي الذين اغسلين سبنا روایتهم چې منګه او درو روایت دي صحابهونه او صحابه کرام الذين سمعناهم معلومون واغسل لم يحفظ منهم لم يحفظ ندروت کړه شوی د دینا سماع اوریدل علمناه چې منتفتن منهم د دینا في روایت فیورت کی بعینها معلوم ولا انهم او ندروت شوی چې دا صحابه کرام تابعین لقوهم دی ملاقات کړه صحابه سره فی نفس خبر بعینه نفس خبر کې معلوم وهي اسانید دا سندون دی عند ذوی المعرفه فنیز خواندان د معرفت باندې هغه څوک چې هغه خواندان د معرفت وي بالاخبار په احادیث باندې ور روایت په روایت باندې او څوک چې په باندې پیږي نو من صحاح اسانید دا د صحیح سندون نه لا نعلمهم من تفت نشته چې دا اهل معرفت وهنو چې دې ضعف نسبت کړي منها د احادیث ته شیئا یوشي لقد هرګذ وللتمسوا او نه سره کړي فيه په احادیث کې سماع بعض من بعض او ردل بعضنا دا چې ته چې دلته په مابین راوي او مریانو کې سماع راغلي وي یا په مابین راوي او مریانو په مابین کې سماع دا ثابت وي دام چې ته نشته دي چې دلته ثبوت د سماع او ثبوت د لقاء دراغلي وي دام نشته او په عن سره نقل شوی سمعتو نشته او دارنګ حدثني دا نشته او راغلي او په عن سره راغلي او دام طلب شوی نه چې سماع د بعضنا هغه دا څنګه ده دا سماع د بعض ورونه ثابت ده ولي ذکا اذ السماع ذکا ورغل هر واحد منهم لدينا لا مبتدا ممكن لا ممكن ده ذکا تابعی ده د تابعی د صحابي زمانه یو معاصره ده نفس اللقاء امکان اللقاء نو په امکان اللقاء باندې اکتفا شوی دا السماع لكل واحد منهم ممكن دا ممكن عن صاحب البصيره غير مستنكر الذين كان امكان لفعلهم وجد في ذلك جميعا طول كان في العصر الذي لفآغ زمانك اتفقوا فيه تذيك اتفاق في زمانك كرابل دوارة في زمانك موجود دي وكان هذا القول الذي او ديدا القول آغا احدثه القائل شنوه فيدا كرده قائل الذي آغا قائل حقيناه شمم حكاية فداغي او احدثوني فيدا كرده في توحيد الحديث وزوق الحديث کی دا حدیث ضعیف دی بالعلة التي دا متعلق توحید پوری دا توحید دا حدیث کړه دا حدیث ضعیف دی دا حدیث دی کړه دا بالعلة التي فآغ علت باندې وصفه چې ما بیان کا وصفه چې دا بیان وشو هغه علت چې د ثبوت سماع ثبوت لقاء نشته نو امام مسلم رحمه الله وی نو اقل من ان يعرجا نو دې دا قول قائل اقل کم نه من الذين ان يحرجا چې توجه کړي چې دې قول ته توجه وکړه ان يحرجا چې توجه کړي چې دې قول ته عليه قريبان دي والمصار ذكره او همدارنګ خبره خوره کړي چې ذکر دې قوله ويصارا یا ترجیح ور کړي چې ذکر دې قول ته یا خبره خوره کړي چې دې خبره خوروا ما همدا څنګه په بل فریدا دا استعلیل دی ولی خبره نه خوره د دې قول ته ولی توجه نه کې دا استعلیل دی اف کان قولا ذکر دا قول محدثا دا منغرض قول نه اصل نه پیدا شوی دی دا قول دی او کلام خلقا او دا کلام دی چې هغه ساقط دی او دا کلام دی چې هغه فاسد دی دا فاسد او ساقط قول دی فاسد ولې دی ساقط ولې نه ویل تا لم يقل هنا لویل احد قول نه کړیوتن د اهل علمنا صلفوا چې مخکې کې شی ویلي ويستنكره وكان لديه من بعده مرسل دینا خلفا چې کوم مرسل راځي متأخرین دي
هغه بد ګڼل دي مخکینی علماء په دې باندې قول نه کړي نو ما خو تیرت وکړ په دې رات باندې نه کوم چې معمولی شاندا یو خبره مې ذکر کړه دې رات کې ذکر نه کوم فلا حاجت بنا نشته حاجت موږ له فی ردی فرد دې کې اکثر مما ډیر دغه نه شرحنا چې ما دا وضاحت وکړ اذ كان قدر المقالة التي مرتبه وینا داغه وقائلها القائل الذي القدر الذي اغن داغه وصفنا چې ما بیان وکړو وصفنا هغه چې ما د تسبق نو بیان وکړو نو معنا د منزله د دې قول او قائل د دې قول ما بیانناه ما د بیان وکړي تضعیف او توحید دې او عدم ثبات دې دا قول ثابت نه دي نه د متأخرین نه ثابت دي نه د متقدمین نه فلا حاجه الى التطويل في رده وایي دا حاجت نشته بلکې اسما په رد حکم دغه کې چې دې رد باندې مکه دا قول چا نه لري د علماء چې دې رد ضرورت وي والله المستعان الله مدد کوي على دفع ما خالف فدفع اغباني چې خلاف د مذهب علماءنا یا الله پاک سری مدد کوي نظام مدد یو ته ماته باندې وعليه التقلان رضي الله عنه توكل له والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الله دین بعد کتاب الایمان ہے دا کتاب الایمان کی اگر اول حدیث مستروی کتاب الایمان اول الحديث عليه مباحث الايمان والاسلام تعليم على الوحيد والاستدلاليه تقديم وثلاثه الهجر أننا الإيمان كما دليل في الاختلافات الإيمان بالإنسان تقريبا أمرنا تقديم من الصلاة تقديم عليه الرسول